د پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل د سپریم کورټ دننه د چیف جسټس له لوري له خپله انده د نوټس اخیستنې او د بینچ جوړولو د قانوني مسودې په ضد د اپیلونو اورېدنه نیغ په نیغه په سرکاري ټي وي ښودل شوې ده. د اورېدنې په وخت چیف جسټس قاضي پایسا ویلي چې هغه د سپریم کورټ د فیصلو نه بلکې د آئین تابع دی. هغه ویلي چې پارلمان د ولس منتخب اداره ده او هغه د مارشل لا د دور د عدالتي فیصلو پابند نه دی او نور کې پابند وي نو وی با د سپریم کورټ کې پریکټس اینڈ پروسیجر په نوم په قانون د سپریم کورټ د پخوانی مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ اته کسیزه بنچ په 13 اپریل عملدار احمد ودرولې وو. د عطا بندیال د ریټایر کېدو نه وروسته چې پرون د ګل پرواز د سپریم کورټ سینیئر جج قاضي پایسا د سپریم کورټ د نوي چیف جسټس په خلف واغستو نو هغه په لومړي ځل د قضیې د اورېدنې نه د سپریم کورټ ټول ججان کېنول او نن چې د مشر قاضي په مشرۍ د سپریم کورټ دننه 15 ججان د یادې قضیې اورېدنه کوي نو په تاریخ کې په لومړي ځل عدالتي کاروایی نیغ په نیغه په سرکاري ټي وي ښودل شوې ده. د اورېدنې په مخال چیف جسټس قاضي پایسا ویلي چې د پل کورټ په غونډه کې د پل کورټ د اورېدنې منظوري ورکړل شوې ده او ولس له دوی څخه د 50 قضیو فیصلې غواړي. د خواست اورېدنې په مخال د خواست کوونکي وکیل طارق رحیم عدالت ته ویلي چې سپریم کورټ د پل کورټ له لوري خپل رولز جوړ کړي خو پارلمان د سپریم کورټ په رولز یا قاعدو کې مداخله کړې ده. په دغه موقع جج اطهر من الله د وکیل نه پوښتنه کړې ده چې خواجه صاحب آیا په ماضي کې څه کېدل ته د هغې مرسته کوي؟ خو همدغه شان چیف جسټس هم د وکیل نه پوښتنې کړې دي چې روښانه کړي باید دا ټول قانون سم نه و خو یوازې څو شقونه یا مادې سمې نه وي. جج اطهر من الله د اورېدنې په وخت ویلي چې د اختیارات او طاقت ذکر په قانون کې نشته او مشر قاضي ویلي چې سپریم کورټ په خپل اختیار لري چې هغه خپل اختیارات په کار راولي. هغه له وکیل پوښتنې آیا ته دا ګڼې چې د سپریم کورټ رولز 1980 د آئین سره په ټکر دي؟ جج منیب اختر ویلي دي چې د آئین آرټیکل 143 قضیې طاقت دی او د عدالت د اختیاراتو د کارولو د مخنیوي خاصه شوې ده. جسټس منصور علي شاه له وکیل پوښتنې خواجه صاحب ستا باس پس دی زه ستا په دې خبره پوه نشم چې کو دا خرڅ پل کورټ کوي خو سم دی او کو پارلمان یې کوي نو بیا دا کار ناسم دی. جج مسرت خلالي پوښتنه کړې ده چې آیا د قانون سازۍ له لارې د چیف جسټس اختیارات غیر مستر کېدی شي؟ جسټس جمال مندوهل هم له وکیل پوښتنه کړې ده چې د قانون سازۍ له لارې د چیف جسټس اختیارات ختم کړل شوي خو نه د سپریم کورټ. د اورېدنې په وخت مشر قاضي ویلي چې هغه د سپریم کورټ د فیصلو نه بلکې د آئین تابع دی. هغه ویل چې پارلمان د ولس منتخب اداره ده او هغه د مارشل لا د دور د عدالتي فیصلو پابند نه دی کو نور څوک یې پابند وي نو وی به د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر قانوني مسوده کې څه دي؟ د پاکستان پارلمان په اپریل کال 2023 کې د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر په نوم د قانوني مسودې منظوري ورکړې و. د دې قانوني مسودې لمخې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې به د درو سینیئر ترین ججانو کمیټې د مشر قاضي ل خپل انده د نوټس اغستلو پریکړه کوي. ترمیمي قانوني مسوده کې ویل شوی چې د هر رقم آئینی تشریح لپاره به کمیټې د ججانو 15 کسیز بین جوړوي او د آرټیکل 143 لمخې به هر معامله اړومبه دغه ججانو د کمیټې مخې ته وروړل کیږي. د قانوني مسودې لمخې د سپریم کورټ ل خپل انده د نوټس اغستو په ضد به د اپیل حق هم وي او ل خپل انده د هر نوټس په ضد به یو میاشت کې دننه اپیل کېدی شي. قانوني مسوده کې راغلي چې کله ل خپل انده د نوټس په ضد اپیل وشي نو په 2 هفتو کې دننه به دغه اپیل اوریدل کیږي یا تطبیقیږي. په عدالتي اصلاحاتو کې د ترمیمي قانوني مسودې له لارې د چیف جسټس له لوري د بنچ خوړولو د اختیار محدودولو وړاندیز هم ورکړل شوی دی. عالم خان شیرپو دلبر